बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम कतुनको तासो गोरे प्रोग्राम हर सहार नवे सहार او زین تاسو هوست مسکا صافی لرم چې تاسو ورځ خطیر شي د سحر خطیر شي او هفته ټول خطیر شي او یقینا تاسو ټول چې کورونو کې محدود شوی یې لاک ډاون دی خو بیا هم نن سبا موږ ګورو چې یو شمېر خلک بهر راوځي او بغیر د څه ضرورت بهر وځي او ګرځي مطلب دا کول همدا سوچ کول پکار دی چې څه د پاره لاک ډاون لګول شوی دی نو پکار دی چې هغه ټول کم احتیاطي تدابیر دی هغه خپل کړي او داسې څه کار ونه کړي چې وروسته بیا پښیمان شي او نن سبا چې کوم حالت روان دی هغې کې د خپل ورور چې دی هغې لاس ونیسئ د هغې اوږه جوړ شي هغې سره مرسته وکړي خو هغه پراپر یو سیستم سره وکړي ولې چې ما یو ریپورټ کتلی یو ویډیو مې کتلی یو کس هغې کې حس انسانیت چې دی وطن دوستي او حب وطني چې دی هغه راغلی و او ورورولي چې هغې زړه کې راغلی و هغه وویلو چې راځه زه خپل روریانو سره یا غریب خلکو سره مرسته وکړم نو څنګه چې بهر وتلی دی نو پیسې مطلب ویستې دي او خلکو ته غوښتې دي چې هغه تقسیم کړي او هغې باندې فل یو جمکډه جوړ شوی دی نو هغې نه هغه کس هم ډېر زیات خوږ شوی و او بیا آخر کې غوسه شوی هم ټول پیسې هم داسې ویستې نو پکار دی چې یو پراپر سیستم وي کتونکو صحیح دی یقینا تاسو مرسته کوئ او بل سره نو که دا تاسو پراپر سیستم سره ګورئ تاسو کتی شئ چې مختلف ارګنایزیشنز دي هغې طریقې کار دی لیست جوړوي بیا خپله یو کس دی هغو سره مرسته کوي داسې چې تاسو لارې کې وځئ او یقینا نن سبا خلک چې دی هغې ته ضرورت وي نو هغه خامخا چې پیسه ګوري یا نور امداد سامان ګوري نو هغه ټول مخکې کیږي هر یو غواړي چې هغې ځان ته حاصل کړي نو پراپر سیستم سره جوړ شئ دا جمکټه مو جوړوئ ولې چې څومره ګڼه ګوڼه وي دومره د دې وایرس خور کېدو چانسز ډېر زیات کیدی شي که د ګڼه ګوڼه خبره مونږ وکړو نو همدغه رنګ زمونږ ملک کې مختلف جیلونو ته که مونږ وګورو هغې کې قیدیان بند دي او هغه قیدیان که شمېر مونږ وګورو نو څومره چې ګنجایش دی د هغې نه زیات وي د هغې شمېر نو هلته ډېر زیات د چانسز دی که الله مکه یو کې د کرونا وایرس تصدیق وشو نو هغه چانسز شته چې ټول کې خور شي نو د نننۍ سیګمنټ فرست چې دا ریپورټ دی دا هم د حوالې سره دی چې دا قیدیان چې جیلونه کې بند دي حکومت طرف نه څه اقدامات دي دوی دپاره شوی دی ول چې یو څو ورځ مخکې که موږ وګورو یو شمېر قیدیان رها شوي وو چې هغې نه بعد بیا مطلب دا قیدیان چې وو ولې چې مجرمانو نو په جرمونو کې هم اضافه شوی وو او اوس اچانک خو ټول قیدیان چې دی هغه رها کولی نه شي نو بیا څه سیستم روان دی دا ریپورټ زه هم ګورم تاسو هم وګورئ بیا هغې باندې به تبصره کوو خیبر پختونخوا په جیلونو کې کورونا وایرس خورېدو یېرې له وجې د صوبې 13 مختلف ځایونه سب جیل ګرځولي شوي دي حکومتي دستاویزاتو تر مخه څه قسمه هنګامي صورتحال پیدا کېدو وروسته ټول کورونا وایرس نه متاثره قیدیان به دغه ځایونو کې قرنطینه کولی شي دستاویزاتو تر مخه 13 مختلف ضلعو کې سکولونو کالجونه د زراعت محکمې دفترونه هوټلې او د شلټر هوم ودانۍ به سب جیل په حیث استعمالولی شي دستاویزاتو کې ویلي شوي چې کوهاټ نوخار سوابه لکي مروت ټانک او مالکن جیلونو کې قیدیان لپاره نور ځای نشته او نوې قیدیان به نږدې سنټرل جیل ته منتقل کولی شي په دې لړ کې آی جی جیل خانه جات مسعود الرحمن ویلي چې کورونا مخنیوي لپاره حفاظتي اقدامات روان دي هغه ویل چې تر دې دمه د خیبر پختونخوا په جیلونو کې قیدیانو عمله په مکمل توګه محفوظ ده او څه قسمه کیس مخې ته نه دی راغلی هغه زیاته کړه چې جیلونو کې په قیدیانو او عملې باندې احتیاطي تدابیر خپلولی شي جی کتونکو تاسو دا ریپورټ وکتل یقینا د حکومت طرف نه یو ښه اقدام دی چې 13 ځایونه چې دی هغې سب جیل ګرځولی دی او ویل شوی دی چې کوم بیماران وغیره چې هغه دې ځایونو کې به کرنټین کیږي دا ریپورټ تیار کړی زموږ سینیر ریپورټر شبیر شاه هرکلی به همداسته مننه جی څنګه یې تاسو خیر شکر الله کرم تاسو خیر څه ول غواړئ تاسو ریپورټ حواله سره بسم الله الرحمن الرحیم کورونا خو مسکا داسې ده چې نن سبا همدغه کورونا همدغه وبا همدغه څومره چې دی خبره کوي چې سوشل ډسټنسنګ خیال دو ساتلی شي نو په جیلونو کې هم دومره بد صورت حال دی پېښور جیل څو ځل ریپورټینګ لپاره د تلو اتفاق شوی دی اکثر زو کله آی جی جیل خانه جات راغواړي کله ضلع انتظامیه ځان سره دا صافیان بوزي دای سره د مرستې لپاره یووالي لپاره چېرته ریپورټ وي نو موږ اکثر زو هلته نو هلته چې لاړ شو نو بیا صورتحال ډېر الارمنګ وي هلته زه اکثر ګورم یو بیرک وي غټ غونته بیرک دی او په یو بیرک کې 1000 خلک مطلب دومره نږدې تنګ ناست وي که نه او د 10-12 کسانو جمګټه یو ځای کې او بالکل هلته تاسو خپې ځان له چې دی مطلب تاسو په مزه نشي کېناستی تاسو داسې تنګ به کښېنئ
نو دا او خبره کوم دا زه یو شپږ میاشتې مخکې خبره کوم چې زه سټیم تللی یم د آی جي مسعود الرحمن راغوښتي وو مونږ نو اوس ما ته هغه خبره را یاد شو د ریپورټ مې چې پرون جوړول نو دا یې اوس دې وخت څه صورتحال وي ولې چې مونږ وایو سوشل ډسټنسنګ تاسو یو فاصله ساته اوس په جیلونو کې الله فضل و کرم سره اوسه پورې څه کورونا کیس تر دې دمه خیبر پښتونخوا په جیلونو کې نه دی راغلی لیکن اوس راته هغه خبر را یادېږي چې ډېر زیات تنګ دي اوس په جیلونو کې گنجایش څومره دی اوورال پاکستان کې 114 جیلونه دي او تقریبا 77-80 هزار قیدیان اوس د وخت په دې جیلونو کې موجود دي او په کم ملک کې چې گنجایش د په هیواد په جیلونو کې د 50,000 وي هلته قیدیان 80,000 وي نو تاسو بیا پته لګي چې واقعي یار دا صورتحال خطرناک دی اوس موږ سره اوورال کې پی کې شل غټ جیلونه دي بیا 38 په سب جیلونو کې شماره ونو تقریبا 38 شي تقریبا 10,000 نه زیات قیدیان په دې ځای کې 10,000 قیدیان چې دي تقریبا 10,000 نه زیات قیدیان چې دي هلته د وخت موجود دي نو بیا دا خبره ډېر زیات الارمنګ شي اوس چې کوم دا ریپورټ راغلی دی دستاویز تر مخه دی کې دی کوهاټ نوخار صوابي لکي مروت ټانک او ملکنډ د دې جیلونو کې اوس بالکل دی وی چې دا ځای نشته تاسو به دا چې ورسره چې کم نور جنون الته به تاسو منتقل کولی شي او فار ایگزامپل اگر دې ځایونو کې په دې د خیر پښتونخوا په دې جیلونو کې کیسز رال نو بیا 18 مقامات یې سب جیل ګرځولی دی سب جیل کې کم مقامات دي آی کې سکول کې دی شي آی کې ولې ظاهري خبره چې کورونا وایرس کیس راغو بیا تاسو به کوشش کوئ چې نور قیدیان لرې کې عمدک شان کرنتینه مرکز نو کرنتینه مرکز کې اب سکول شو کالج شو د کې دی بیا هغه موبایل سنوم دی محکمه زراعت دفتر شو عمدک شان هوټل شوې نو دا ځایونه چې دی دا کرنتینه کې بدل کېږي او دا خلک به هغه ځای کې منتقل دا سب جیل به دي ګرځولی کېږي سب جیل اکثر کو انسان خپل کورم وي لیکن دا دی چې خدای مکه که دک شان صورتحال پیدا شو نو دا ډېر زیات الارمنګ به وي اوس صورتحال دی خو دومره ځکه خراب دی چې کم اوس موږ سره چې کم دی نو ټوټل په دې شل جیلونو کې موږ سره 4,500 قیدیانو گنجایش دی 4,500 قیدیانو گنجایش دی په خیبر پښتونخوا په جیلونو کې او تاسو سره 10,700 قیدیان دي صحیح نو مطلب دا سیوا دي که نه اوس خیبر پښتونخوا دی پېښور جیل دی ورسره یو بل خمزدار سیټ اپ جوړ کړی دی اوسه پورې جوړ دی خو آی ډونټ نو ولې دی اوسه پورې فنکشنل کوي نه اکا شان خلکو لپاره که یو ځل فنکشنل شو خلکو ته به ډېر زیات سهولیات وي هلته قیدیان ولې قیدیان ګوره چې دا د هیومن رایټس ډېر سخت خلاف ورزي ده چې تاسو قیدیانو ته اکا سهولیات نه ورکوئ بخښنه غواړم بیا چې کم په قیدیانو کې ماشومان هم دي زنانه هم دي هغې ته هم دا رایټ حاصل دی چې هغې خپل د صحت خیال وساتي او دکه شان وبا کې هغې محفوظ وي او فار ایگزامپل که دا وبا دې ځای کې خور شو نو زه تاسو ته دا وایم چې دا ودن سیکنډز به لګي یو بل ته لیکن بهرحال هغې دا خبره کوي آی جي پرون چې کومې خبرې وکړې هغوی دی مونږ کوشش دا دی چې کنټرول وساتو که فار ایگزامپل ما تاسو ته وویل که نه چې کوم صورتحال ما په جیل کې دننه کتلی دی نو هغې کې اگر یو تن ته وشو نو اټس مین چې پوره جیل ته وشو په جیل کې موجود 5,000-6,000 کسانو ته وشو او ودن سیکنډز به خورېږي ول چې ډېر بالکل یو بل سره جوخ هغې ناست وي یو د جیل یو کمره کې څومره قیدیان وي کمره نه دا خو نه دې کې بیرکې جدا وي کمرې جدا وي خطرناک مجرمان چې دي هغه بیا جدا جدا کمرو کې وي که چې کم نارمل قیدیان وي چې کم د ډرګز والا هغې بیا یو غټ بیرک کې دي ټول یو ملته یې دننه کړي دي په هغه بیرک کې دننه پروت دی اب بیرک کې 1,500 کسان 2,000 کسان مکه بیرک کې بند پراته دي کھانا پینا هم هلته کوي هر څه دي خپل کوي هلته خیر مونږ چې څه ټایم مونږ له وزټ ورکړی واره سو مونږ ته ښه مزېدار هغه څه بچه کې رپورټ وي که نه هغه کله دا نه وي چې څه خراب دی کھانې نظام جناب چکن پخ شوی هره ورځ او ورسره چې دی نو ډسپنسري ته هم وزټ کوو هغه وړوکي غونتې هسپتال ډاکټر هم جناب ډېر زبردست هغه کیدای شي چې وي هم مونږ دا نشو ویلی چې نه مونږ له چې څه ټایم وزټ ورکو نو اکثر میډیا چې راشي نو میډیا لپاره ډېر مزېدار سیسټم وي میډیا چې لاړ شي نو بیا هر څه ختم وي نو مونږ له چې وزټ ورکو نو د کې شک نشته روزانه په بنیاد باندې رپورټ
موږ له راځي چې څه صورتحال ده په جیلونو کې. لیکن بهرحال یو ځای کې گنجائش د 2,500 کسانو وي او تاسو هلته 7-8 کسان یو ځای کې بند کړي بیا خو هغه شی نه که نه برډن دی. نو یو دا دی چې قیدیانو له سہولیات ورکول دا فرسٹ پرایورټي باندې پکار دی. ول چې جرم هر انسان نه کیږي بالکل خو څه خلک دا دی چې زه جیل نه چې څه ټایم لاړم مسکا یو خبره به در سره شیر کړم. نو هغه کې عباس بھائی چې و نو ډي ایس پي آی تھنک اوس ډي آی جي دی. نو دا نه یو 6 کاله مخکې خبره ده فرسٹ ټایم چې زه جیل ته لاړم. صحیح ان شوم نو بره یو شعر لیکلی و. شعر دا و چې د یو لمحې غیرتمنده او د 100 کالو بې غیرته په خیر راغلی. نو زه پوه نه شوم ما عباس بھائی ته ویل چې د څه مطلب څه دی. عباس بھائی ما ته وویل چې د یو لمحې لپاره ته غیرت وکړې چې دې ما له څنګه پیغور راغی. دې ما ته د ښځې خبر وکړه زن زر زمین وی 3 وانو باندې جنگ جګړې زن زر زمین وی دې مال پیغور راکو وی اوچت کې کلاشنکوف بس مړګي و د یو لمحې غیرتمنده او د 100 کالو بې غیرته په خیر راغلی. یو لمحې لا خو تا غیرت وکړو او د 100 کالو بې غیرتي ستاو شو چې ستا نه پس چې کم خبره باندې تا وي چې ماله پیغور آی نه پس بس کېږي دا ځمکې بس کېږي د زن زر زمین بس کېږي هلته هېڅ هم نشته. نو تا چې کم یو د یو لمحې لپاره غیرت وکړو نو یو لمحې لپاره ته غیرتمند دی. بیا د 100 کالو چې ته به اوس په جیل کې به وخت تېرې. نو خبره دا ده چې دا هغه ځای دی چې هلته خلکو نه غلطي وشي لاړ شي خو د هغې یو رایټ شته دی ژوند تېرول هغه سزا هغې ته میلاویږي خو هغه ایله هغه ژوند هلته ورکول دا د ګورنمنټ فرسټ پرایورټیز کې راځي. او دا صرف د خیر پښتونخوا نه پوره پاکستان مطلب 114 جیلونه دي 114 جیلونو کې 77,000 قیدیان دي او دا ډېر زیات دي. واحد بلوچستان دی چېرته چې څومره گنجائش دی هغې نه کم دي قیدیان. باقي اوورال کې پی پنجاب کې اگر تاسو صورتحال ویم چې 41 جیلونه دي 41 جیلونو کې تقریباً هلته 45,000 قیدیان 32,000 قیدیانو گنجائش دی او 45,000 قیدیان چې دی هلته قید دي. همدغه شان که سند خبره کو نو هلته تقریبا 40 جیلونه دي او 40 جیلونو کې 13,000 گنجائش دی او 14,000 قیدیان هلته دي. صحیح د قیدیانو کې میل فیمیل مطلب خامخا فیمیل خو به هم وي پکې نو د هغې شمېر څومره دی او هغې چې کوم زموږ په معاشره کې لکه یورپین معاشره په شان دی هغه 50-50 رواج نشته. فیمیل قیدیانو بېشک گنجائش چې دی ډېر زیات کم دی او د وخت هم صورتحال چې دی تناسب دغه په مقابله کې چې د تناسب ډېر زیات کم دی. صحیح دا وایي چې دا کم قیدیان دي دا وغیره دي دا فیملی وغیره چې دی آیا دی هم راځي ورسره هغې څه دغه فلحال بندیز دی اپیل وغیره کړي دي دې دپاره ډېر زیات قیدیان اکثر هم قیدیان شبیشه چې هغې فیملی بالکل پریښې وي مطلب دغې تپوس هم پنجاب هم دا فیصله وکړه ډېر قیدیان چې کم د معمولي نوعیت جرایم هغې رها کولو فیصله وکړه کې پي کې هم دغه فیصله شوې ده چې کم معمولي جرایم والا خلک دي هغې پرېښودل فیصله شوې ده او باقي سوشل ډسټنسنګ حوالې سره چې کم دي خبره فی الحال په قیدیان ګوره جی مونږ وایو که ځان کورنټین کړئ کرنتینه کې بدل کړئ یو ځای کې ځان بند کړئ دا مطلب دا چې نه څوک به راځي او نه تاسو به ځئ. نو آی تھنک دې وخت ټولو نه محفوظ ځای چې دی هغه جیلونه دي. مسعود رحمان چې کومه خبره وکړه د آی جي جیل خانه جان چې ټولو نه سیف هغه هم ځکه سیف دی چې څوک پرېږدي نه خو بیا هم پولیس وغیره چې دی هغه خو درنه کېږي نو کېدای شي پولیس چې دی هغه انتقال منتقل کړي دا کوم بیماري چې دی داسې کېدای نه زه تاسو ته وایم دې کې طریقه کار وي که نه د هر یو پاسبلیټي هر څه شته. فار ایگزامپل یو پولیس اهلکار یا چې کم پریزن والا چې کم پولیس اهلکار وي هغه ځان سره دننه بوځي او بیا دننه په جیلونو کې هر څه کېږي
په جیلونو کې تاسو ته موبایل فونز هم اویلیبل دي، په جیلونو کې هر څه کیږي. هغه به جدا ټاپک ته مونږ لاړ بشو چلتای د څه اویلیبل دي. خیر هغه کې بم راه کم قیدیان د دغه یو شمیر سره به چې کم طاقتور دي ټول سره خو بنه وي هغه الته هم چې وی مطلب بعض قیدیان چې دغه حکومت او د شزن روان څنګه چې مونږ با سوشل میډیا کې ویډیوز کې ګوریا موویز وغیرہ کې څنګه دغه ایکس جوړیږي مطلب خای کنه خلکو ته نو کې دي چې دا څه هم پوسیبিলিټي وي موویز کې چې څه لکه مونږ وګورو کنه شبیر شاه لار وغیرہ کې پولیس وغیرہ ټول اکټیویټي وغیرہ خپل کوي او ټول ورځ چیکینګ د پاره ولاړ وي سپیشلی د کم ټرافیک وغیرہ کې مونږ وګورو نو کدی پولیس کې علامه کوي یو کې هم د کرونا وایرس تصدیق وشو یا هغه کې وی چاته پته نه وي او دا لاړ شي جیلونو ته نو قیدیانو کې کوي یو کې هم د راشي نو گنجائش پکې شته چې ټول پکې متاثر شي. نه یو خو د تاسو دوه درې خبرې وکم چې پولیس کې خو هر یو جدا جدا کیټګریز وي کنه که ټرافیک والا ته نو خو خصوص طور پر ټرافیک لپاره دی صحیح چې کوم زمون خاص د اپریشنل پولیس اهلکاران دي خاص اپریشنز لپاره دي جیل خانجات لپاره د خپل عمله سټاف خاص پریزن لپاره وي هغه نور چرته ډیوټي نشو ورکولای هغه خاص پریزن لپاره وي نو هغه چې دنه پریزن لور کوي نو هغه سمپل دنه ډیوټیانو باندې تعینات وي هغه ته نور ساغلي کولیک سره خو بیا ملاویږي لکه ملجل خو هغه کولیک نه علاوه کور ته ځي هغه کور ته ځي خالی کولیک خبر نه کور ته ځي اهل علاقہ محله کلی هغه ځای ته ځي نو دا یو آپشن شته دی چې که خدای مکه التن افیکټ شو اینه پس لاړ شي هسپتالو لیکن هغه یو خبره پرون د دې د مشورو کو چې موږ کوشش دا کوو چې عملی باندې دا چې کوم حفاظتي طریقه کار دی آی باندې سختی باندې عمل درآمد وکړو هغه د خدشه چې کوم اظهار وکړو کنه اپ عمله باندې وکړو اپ قیدیان باندې وویل لیکن عمله ولې چې عمله بار موو کوي بالکل عمله بار زی او بیا اکثر چې کم د ډپارټمنټ مشور هغه ټول زیات آیته خطرې هغه هر چا سره ملاویږي ملجل د ډیر زیات وي بالکل اوس د زموږ د ریسپانس یونټ چې د ډایرکټر پبلک هیلث هم د کورونا ښکار شو د صحت محکمې ډیر خلک ښکار شو ډاکټران ښکار شو نرسز ښکار شو نو چانسز ډیر زیات وي چې هغه ډیر زیات به کورونا وایرس ښکار شي اوس په جیلونو کې څنګه چې ما تاسو ویل کنه چې دا ډیر زیات یو غټه خطر ده که فار ایگزامپل یو تن ته شو نو A to Z ټولو ته به لګي نه لګن الله تعالی فضل بیا تاسو دا گنجائش شته تاسو بس کم کې دی به تاسو رها کوي سب جیلونو ته تاسو به منتقل وکړي هسپتال د سکولونو ته کالجونو ته محکمه زراعت دفاتر دا چې کوم دی خاص مقامات ورته 18 سب جیل ګرځولې دي هوټل ته البته تاسو کرنټینا کوي به ټول تاسو دام نشئ چې تاسو رها کړئ س مقدمات د سړي کې تاسو دا خو خیر ټیکنیکل هغه دی ما پوره چې پرون د دې سټډي کولو نه هغه د سړي چې هغه تاسو په رها کول هم نشئ تر څو پوره چې آی کې قتل مقدمات هم وي سو پوره چې د کوم مخالفین دی هغه معاف نه کی تاسو پرې خوسته نشئ نو ډیر زیات قانوني پیچیدګیاں دي باندې دومره خبر نشم کوله په نشر ټلویزیون لیکن خبر دا چې قانوني پیچیدګیاں ډیر زیات دي تاسو رها کول نشئ معمولی مقدمات کې ډیر خلک رها هم یو شمیر قیدیان ته ویل چې مطلب هغه به حقیقت کم هغه قیدیان چې 70% یا 60% خپل سزا کتلی مطلب تیر کړی وي هغه نه علاوه چې کم دغه عمر ډیر زیات وي عمر رسیدوي او یو کم عمر وي هغه کسان خو ویل چې هغه به رها کوي دین علاوه چې دا نور کم قیدیان وغیرہ دي کدی ته موږ وګورو بغیر د کرونا وایرس نه هم داسې خرور هم یو شمیر بیماریان لکه چایوي خبره موږ کو نور کې دي چې هغه کې بینو دومره ټایم پورې چا هم دې طرف ته سوچ وکړو چې نور هم بیماران هغه کې دي بیماریان هغه کې دي شنو هغه هم د خور کېدو داسې چانسز شته نو بیا هغه کې داسې سیک دمه تر اوسه پورې شوی دی چانسز نشته خور شوی دي بیماریان په جیلونو کې چې تاسو سټم الله دې توبګار چې الله سو کم بونه دي جیلونو کې تاسو پاتې کېږئ روزانه تاسو خلک دي الته کې دیان غسل هو کوي کنه اچل ته زین یو بالټي یو بالټي او په یو بالټي باندې 200-300 کسان لامبي د انسان بل انسان سره چې ده کنه دنیا جهان جرمز منتقل کیږي الته خلکو ته د سکین بیماریاں جوړ شوې دي بالکل جی د سکین بیماریاں د سانس بیماریاں مختلف بیماریاں صرف په جیل کې د وجنه خوريږي لګیا دي ولې چې الته یو تن دا بل تن ته په فوري توګه بیماری منتقل کیږي یو تولیه د زم استعمالوم بلم استعمالي دریمم استعمالي
چا سره خپل دی خو بل سړی منې کولی نشي ولی چې ستا 24 hours چې دی ته یو ځای ورسره پاتې کېږي انکار دی وکړو نو بس الله هغه وي ما ته انکار وکړو بیا خبرې در سره نه کوي او هلته دا صورت حال دی صحیح ایچ آی وي حوالې سره خو دنیا رپورټونه موږ چې ایچ آی وي پازیټیو کیسونه هم راغلي دي او هغې باوجود هم چې وګورو د دې ګنجایش نه زیات چې د قیدیان په یو ځای کې هغه ساتل کیږي شبیر شاه دا ووایي چې پوره پاکستان کې مطلب دومره قیدیان دي نو آیا دې کې اوسه پورې دی یو کې هم د کرونا تصدیق شوی دی اصل ریپورټ راغلی دی پنجاب کې شوی دی هغې اقدامات هم وکړل هغې باقاعده څنګه چې اوس دی دا خبره اوس کوي که نه چې موږ دا 18 سب جیل دی ډکلیئر کړي دي نو هلته هغې هم دقه شان اقدامات وکړه فار ایگزامپل اگر کرونا وایرس تصدیق وشي نو هغه بیرک کې بیا د ټولو به تاسو کوئ کرونا وایرس ټیسټ یو تن د چا چې شو هغه تاسو منتقل کو که نه 14 ډیز کرنتین چې کم مدت یا به دی پوره کوي او باقي د ټولو به کوي د چا چې وي نو هغه تاسو څنګه چې دی اوس دا 18 سب جیلونه دی ډکلیئر کړي دي چې دې ځای کې چې دا سب جیلز به وي دې ځای کې به وي نو همدغه شان 14 ډیز دغه کرنټینا چې کم موده به وي هغه هلته پوره کوي د هغه پراپر علاج به کېږي ډاکټرز به وي هلته ورته او باقي چې کم د هغه په بیرک کې دی یا په هغه روم کې دی نو د هغه ټولو به کېږي که فور نو د ټول به منتقل کړي اوس دا نشي کولی څنګه چې ما تاسو ته قانوني پیچیدګیانې ډېر زیات دي چې موږ به ټول قیدیان معاف کړو ټول قیدیان خو نشو معاف کېدی نو دا په دې لړ کې دا فیصله شوې ده چې 18 چې کم سب جیلونه هغې کې سکول کالجز نو سیکیورټي به همغه شان وي او کوشش به دا وي چې دی خپل 14 दिन چې کم کرنتینه مدت ته پوره کړي نه پس دوباره به ټیسټ نیگیټیو نو دوباره به جیل ته منتقل کړي پازیټیو نو مزید به دغه علاج و جاری ساتي او نور علاج ضرورت پرې وته نو بیا کې دي چې دا کرونا وایرس چې کوم ان کیسز راشي نو هغه د لپاره به دی الته منتقل شي شبیر شاه مطلب اوسه پورې هم مطلب حکومت دی باندې سیریس اکشن نه اخلي چې د گنجائش نه زیات قیدیان په یو ځای کړي نو آیا داسې دغه شته چې بغیر د کرنټین نه دی خلک چې دی مطلب دی نه اکثرا کوم قیدیان چې دی هغه ته بیل کی او هغه مختلف ځایونو کې منتقل دا سب جیلونه هم دې لپاره ډکلیئر شوي دي که نه چې فار ایگزامپل رالل قیدیان دي که نه دی خو خپل طریقې کار دی تاسو رها کولی نه شئ نو هغې لپاره تاسو سب جیلونه دی وګرځول که نه تقریبا څومره دي مقامات اوس هغه سب جیل وګرځول نو د چا چې فار ایگزامپل رالل په جیلونو کې نو بیا دی ډیفینیټلی هلته به دی منتقل کوي سب جیلونو کې باغي وي سب جیل وسوي هغه سب جیل لکه محکمه زراعت دفتر دی یا د محکمه زراعت یو نرسری ده یا د یو هوټل دی یا یو کالج دی یا یو سکول دی نو هغه یو سب جیل دی که نه سب جیل کې ودی هلته پروت وي باقاعده هلته طبي عمله به وي فار ایگزامپل ایک قیدی که د کوهاټ جیل نه یو راغو یو د پېښور جیل نه راغو یو د ډي خان جیل نه 5-6 کسان رالل او د کوشش به دا وي چې قریبي ځایونو کې چې کم سب جیل دی ګرځولې هغه ځای کې به دی پروت وي خو یو تنو شو نو کوشش بیا به دا وي چې د ټولو تاسو چې کوم هغه بیرک کې دا ټولو خلکو به تاسو کرونا ټیسټینګ وکوي چې د نور خلکو ته نه وي نو دا آی تھنک پراپر بهترین شبیر شاه زما کوېشن دا و چې اوس آیا حکومت انتظار دی چې څه کیس راشي نو هغې نه بعد به دې منتقل کړي یا نه مطلب د دې گنجایش زیات دی دې نه علاوه د هغې څه اقدامات نشته چې اوس نه دی خلک چې دی بغیر د کرونا وایرس نور هم مسلې دي د دې ځای تنګ دی هغو ته د ساس بیماري کیدی شي دومره اوس ګرمي را روان دی څومره حبس پیدا کیږي د دې څه اقدامات نه کوي دا خو موږ شل کالو نه دا ریپورټینګ کوو کله نه چې الکترونیک میډیا راغلی مطلب اوسه پورې حکومت چې دی بالکل سیریس نه اخلي موږ هر یو میاشت کې 2-3 ځل دي ته انجکشن موږ لګو چې خیر وخت الخوا په جیلونو کې څه صورتحال دي او د دې موقف بیا دي دا راشي چې وایي موږ کوشش دا کوو چې پېښور کې جناب د جیل نوې ودانۍ تیار دی او دا نوې ودانۍ ډېر زر به موږ چې دی نو اکټیو به کړو او نوې ودانۍ کې چې دی نو دومره جیل قیدیانو ته ګنجایش به وي او دا دومره بهترین فیسلټیز به وي هغه فیسلټیز چې کم په نیویارک جیل کې خلکو ته ملاویږي هغه فیسلټیز چې کم ته په لندن په جیل کې ملاویږي بیا عمدک چې مردان کې اوس موږ نوې ودانۍ جوړول والا یو موږ په مالاکنډ کې نوې ودانۍ جوړول والا یو او موږ به دا خبرې دی کوي ایشو دا ده چې
د قیدیانو حقوق دي او د حقوق حواله سره ای ته پراپر ټریټمنټ ورکول، ای ته مکمل سہولیات ورکول. جرم هغه نشوي دی هغه پس یو قید کې دننه دی، لیکن قید کې دننه داغي رائټس دي، داغه وایلیشن تاسو نشئ کولی. او که تاسو داغه وایلیشن کوئ نو دا خو مطلب تاسو انټرنیشنل رولز هم وایلیشن کوئ او داغي د قیدیانو د حقوقو ډېر غټ وایلیشن دی. نو قیدیانو په حقوقو حواله سره اسلام ډېر چې دی نو ډېر زیات دی کې تبلیغ هم کړی دی او دا هم ویلي دی چې د کوم قیدیانو حقوق دي هغې مکمل تاسو خیال په ساتئ. یقینا د هغې حقوق د هغې انسانان دي او پکار دی د هغې د خوراک، د هغې د صفایي، د هغې د جامې، د هغې د ځای د اوسېدو خیال ډېر زیات وساتل شي. او څنګه چې ریپورټ کې هم تاسو کتو او نن موږ سره اخبار کې هم دوه خبرونه چې دی همدې په اړه دی چې دومره ډېر قیدیان دي، 10,000 نه سیوا قیدیان دي او بیا هم د هغې چې کوم ګنجایش د هغې نه زیات قیدیان چې دی په یو ځای کې ساتل کیږي. نو دا یقینا بغیر د کرونا وایرس نه نور هم مسلې چې دی هغو ته مخامخ کیږي. حکومت ته پکار دی چې دې لړ کې صحیح فیصله وکړي او صحیح اقدامات وکړي. شبي شاه ډېر ښکلی ریپورټ تاسو تیار کړی، تاسو نه مننه. کتونکو د دمې وخت دمې طرف ته ځو، مشرق ټي وي سره اوسئ.